ګیلمن ستا خپل نوم؟ زما خپل نوم غیرات دی. غیرات دی. او بیا چې کومه په پیژندپاڼه کې د مقصد شناختي کارت چې ورته وایي په هغه کې د حضرت نعیم دی. خو زما خپل د کلي علاقې او مورنی پلارنی نوم چې کوم دی هغه غیرات دی. ستاسو شاعرۍ سره تر څومره وخت شو چې تعلق دی؟ زه به ډېر ماشوم وم چې مقصد په هغه وخت کې پیر محمد او کندي کوچی دا زمونږ په علاقه کې به د دوی سندرې غږېدې که نه، شین خالې ګل دی په وربل ټومبلی دی دا سندرې به غږېدې او زمونږ به داسې خړ د لرګو ټیپ ریکارډ ورته ویل، هغه ته به مونږ کینسټې اچولې که نه. په هغه وخت کې به چې دوی په یو اړخ سندره ویله ما به په دې بل اړخ سندره پسې ویله. نو په هغه وخت کې د ډېر ماشوموالي نه ما ته په ځان کې دا معلومات کېده چې په ما کې دا ټیلنټ شته، دا کمال شته په ما کې. بیا ولسي شاعري زه که دا ووایم چې زه بیخي په ښه او بد پوهېدلی یم، د دې شعر د شاعرۍ سره مې شوق علاقه ده. خو بیا به مونږ په وزیرستان کې لغتونه فی البدیه شاعري نه وي، دوه کسان یو اړخ ته ودرېږي، دوه بل اړخ ته لکه سوال جواب سره وایي او بالکل ډایرکټ وایي. هغه اوس هم شتون لري؟ مطلب اوس هم شتون لري او په ما کې اوس هم هغه شی بالکل سل په سله موجود دی او ښه تیز دی. خو صرف سړی درته بل مخامخ ودرېږي. که اوس ته ما ته ووایې چې زه د بونیر نه راغلی یم، ته دا کیسه ټوله ما ته په شاعري کې وکړه، نو زه دا اوس هم درته ویلی شم په شاعري کې، لکه دا د لغاتو دغه په مونږ کې تر دې دمه څومره شاعري کړې ده تا؟ یاره ډېر ملګري داسې وو زما چې مقصد د کتاب شکل یې ورکړی وو، د کابل جان ملګري وو، خو زه که هر څو کتاب ته جوګانه وم خو دوی بیا هم کوشش کړی و، نړۍ مننه چې دا کتاب شکل یې ورکړی وو. خو البته زه 1% هم ترې مطمئن نه وم د هغې شاعرۍ نه یا د هغه کتاب نه چې دوی چاپ کړی وو. خو بیا د دوی مینه وه چې دوی د کتاب شکل ورکړی وو او یا کله برباد شوم نوم مو ورته انتخاب کړی وو. هغه یو کتاب شاعري وه او نور په فیسبوک کې بس دا شعرونه داسې دي چې زه یې لیکم نه خپل، البته دغسې په یاد تا به ډېره زما ویډیوګانې او پروګرامونه کې سره مخامخ نو دغسې وایم راوایم، بس چې څه په زړه کې راشي د وطن د حالاتو مطابق هم هغه فی البادیه سوچ مې دی چې کوم هغه اول و. البته دا دعوا کله هم ما نه کړې ده او نه کولی شم چې زه مقصد شعر پوره په معیار یا په تله برابر لیکم، خو دومره ده چې د دې نه مطمئن یم چې زما خپل ولس چې زما نه څه غواړي په فضل د خدای کې. رومان به د نش په حساب وي؟ رومان د نش په حساب دی، مزاحمتي او حماسي شاعري ده، مقصد خلک راپارول دي او خلک په خپل درد پوهول دي، بس دا کوشش. تعلیم دې څومره دی؟ تعلیم خو درمان صاحب تر دویم ټولګي پورې زده کړې مې. ولې دې پرېښوده؟ زه دومره قابل وم د کیمرې په سترګه به زما د علاقې خلک ما ویني، په چې کله هم امتحانونه وي په دې کې 9 پرچې وي، په هره پرچه 100 نمرې وي، تا ته پته ده. نو ما په 900 کې 900 نمرې اخیستلې د خپل کلي په سکول کې، په دې کې موږ 800 تعداد په ټول سکول کې ښوونځي کې به ما اول پوزیشن حاصلول. خو بیا مجبوري وه، غربت او زموږ په علاقه جنګ راغی، بیخي داسې جنګ و چې تور سر یې بلخ په د خپل کورونو او کوڅونو منډې ووهلې. بیا در په در شو، بیا په داسې وخت کې رانه تعلیم پاتې شو ځکه چې زموږ معیشت کمزوری و، نو ما په خپل معیشت کې په خپل فامیل باندې فوکس ورکړ. نو زه ډېر په کوچنیوالي مسافر شوم، اول د پنجاب، بیا د سعودي، بیا د بحرین او د دوبۍ. داسې کلي زما ډېر شوق و چې ما زده کړې کړې وي، لوړې زده کړې مې کړې. واده دې کړی دی؟ واده مې کړی دی. 2 مې لوڼه دي، 2 مې زامن دي. او تا ته دومره خو درته یاد دي چې تا مطلب هغه مطلبي شعر ته چې ته کله راغلی نو کم غزل دې لیکلی یا څه بل څه داسې؟ یاره زه چې کله هم دغه ته راتلمه دې شاعرۍ ته چې په دا کومه اوس زه پېژندل کېږم که نه په افغان وطن کې، نو هغه چې کله هم نقیب شهید شو د هغې نه وروسته ما دا شاعري د پښتون ژغورنې غورځنګ د سره زما د شاعرۍ همزولتوب دی. دا نوره شاعري خو مې ډېره پخوانۍ ده، تا ته ما وویل دا هم شاعري په لغاتو کې به ما ډېر حقیقتي بیانونه کول چې کله به په کلي علاقه کوم حالات و هغه به ما په فی البدیه شاعري کې بیانولو. خلک به دومره متاثرېدل. زما یو تره و هغه اوس نشته خدای دې وبخښي، هغه به ما ته ویل وایي هلکه چې ته چېرته هغه زمونږ په علاقه کې خو دا کیسه ډېره مشهوره ده، وایي ته چېرته ښه سړی نه وې، وایي ته یو وارې لګیا شوې او دا ټوله کیسه د الف نه تر یا پورې په شاعري کې سره راټولوې د څه کیسه ده. نو خو ډېره خو بیا چې نقیب کله شهید شو په هغه وخت کې اول وار و چې دا غزل ما دغه کړی و. البته مات ګډ خو به وي چې په قربانیو دې د شرف اسدنامه ادا کړه، پښتونه ووایه چې چا دې شکر یا ادا کړه، او مشر امام کشران ولاړ دي په اول 2 صف کې، چا چې وژلی هغو دې جنازه ادا کړه. او پرون بازار کې بادار خپل زوی ته قلم واخیستو، زما بچي ته یې د لوبو تماچه ادا کړه. پرون بازار کې بادار خپل زوی ته قلم واخیستو، زما بچي ته یې د لوبو تماچه ادا کړه. نو خلکو د پیر نه قسمه وظیفې اخیستې، خو پښتنو ترې د مرګ ژوبلې وظیفه ادا کړه. داسې څه غزل و چې اول زه راتلم خو زما نه به اوس لږ لږ هېر وي، خو اول مې د شاعري سټارټ د دې غزل نه اخیستی. دا سلسله داسې روانه اوسه، بس شعر اورو ده نه، شعر ووایه. ښه وایي پرون یو چا په خوبولو سترګو ست کړی دی، توکل په خدای ما ورته هم د یارۍ نیت کړی. او دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم. بلکل دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم. له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی دی. ډېر ښه شعر دی. دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم. له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت، او ما په تاریخ کې بې له خدایه چاته سر نه دی ټیټو، تا له ازله د بوتانو عبادت کړی. بلکل دی، بلکل. ما په تاریخ کې بې له خدایه چاته سر نه دی ټیټ، تا له ازله
د بوتانو عبادت کړی دی او ما ته چې چا کنځلې وکړلې په ننګه د کام هغو ته هم ما د یووالي خواست وصیت کړی او ملا صاحب ملک صاحب ګیلې به نه کوم خو تاسې په ژوند چېرته به کام وطن غیرت کړی دی او زه ګیله منه یاره غټې دعوې نه کوم خو بس په هر حال کې مې د کام وطن خدمت کړی دی بالکل بېشکه هم د ښکاري ارشاد او وایي ګودر لکه پښتون وطن پرې جنګ لکه د دوو پیغلو د مات سرای غزل دی ګودر لکه پښتون وطن پرې جنګ لکه د دوو پیغلو پښتون څه بې ګناه لکه منګای پکې ماتېږي او دوران وطن په دید د پښتو متل را یاد شي دوران وطن په دید د پښتو متل را یاد شي چې چېرته کاڼی ځي د خوار تندی پکې ماتېږي بېشکه بالکل بالکل او اسمانه په میشته ځمکه چې چېرته د بم درس شي اسمانه په میشته ځمکه چې چېرته د بم درس شي د خوارې پښتنې ملکې زړګی پکې ماتېږي او دا خاوره د حاجي میرزعلي خان ډېره د واوره د حاجي میرزعلي خان ډېره د واوره چې نه ځي نو اتمن به د مغزی پکې ماتېږي او په وچ پورې لامدس وځي وزیره ګیله منه چې ګل ماتوي خامخا ازغی پکې ماتېږي چېرته صادق او چېرته غل دا سمون نه سره خوري چېرته خوشحال چېرته مغل دا سمون نه سره خوري او وخت لا نور با استحصال زموږ تر څومره کوي زموږ ژړا او ستا خندل دا سمون نه سره خوري او خیر دی د وابګه په باډر دی خلک ځي او راځي خو په تورخم تلل او راتلل دا سمون نه سره خوري او خیر دی د وابګه په باډر دی خلک ځي او راځي خو په تورخم تلل او راتلل دا سمون نه سره خوري یو دوا د قوم ترجمانې د پښتنو شاعر ته دوا د قام ترجمانې د پښتنو شاعر ته چې یادوي شونډې چارګل دا سمون نه سره خوري او یې ګیله منه په کلم خپل قام وطن وستایه دا انقلاب او ستا غزل دا سمون نه سره خوري یو پیغلو ورته بیه کړل نتکی پېزوان چې ننګ کوي وړکې مات منګي شول نه اوبه ساتي نه ټنګ کوي بیا ووایه یاره دا پیغلو ورته بیه کړل نتکی پېزوان چې ننګ کوي وړکې مات منګي شول نه اوبه ساتي نه ټنګ کوي او خلکو د پلاني مثال د هغه خړې چرګې دی ټغ ټغ کوي یو ته واګی د بل تر څنګ کوي بیا ووایه یاره خلکو د پلاني مثال د هغه خړې چرګې دی ټغ ټغ کوي یو ته واګی د بل تر څنګ کوي او یا خلکو نه دا کیسه خو بالکل عقل نه مني دلته تور کارغه دی په شاهین باندې غورځنګ کوي بالکل نه خلکو نه دا کیسه خو بالکل عقل نه مني دلته تور کارغه دی په شاهین باندې غورځنګ کوي او دې سړي کې څه کمال شته دا چې په کم کې عمر بې له دې دومره ظالمانو سره جنګ کوي دې سړي کې څه کمال شته دا چې په کم کې عمر بې له دې دومره ظالمانو سره جنګ کوي او دا چې په کوڅو ګرځي پښتون ولس ته خیر غواړي هغه ګیلمن وزیر دی خو یې لکه ملنګ کوي او ای پرون یې زه بدنامه ولم خو نن خپل بدنام شو هغه تورمخی سړی څوک و مکمل بدنام شو او نارې پرې وشوې لا ټکه تر کابله پورې نارې پرې وشوې پرون یې زه بدنامه ولم خو نن خپل بدنام شو چا چې له خپله کوره غلې کړې هغه غل بدنام شو او نارې پرې وشوې لا ټکه تر کابله پورې هغه تورمخی سړی څوک و مکمل بدنام شو او خدای هغه خلک رسوا غواړو په درس جهان کې د چا په خوله چې د پښتون د شملې ګل بدنام شو خدایا هغه خلک رسوا غواړو په درس جهان کې د چا په خوله چې د پښتون د شملې ګل بدنام شو وایي د ورور پر ضد مې د تربور په څنګ کې ودرېدم فصل د سپین یم او د تور په څنګ کې ودرېدم او د وخت طوفان